توجہ دا د شادی په باره چې څو حدیثونه دي دا تاسو په توجه سره وارو او چې کله تاسو زوی بالغ سی لا لور مو بالغ سی نو فوراً نکاح کو چې کله شجا میړه شپه تیره کی ایغه په سبا باندې ولیمه کو چې چوره تاسو وسره تیری دا شجه چې کله کورونا جی کوم شادی کورته جی چېرته شادی نو داسې نه چې کور چې مخ پټوي او بیا شاته ټوله لار باندې مخ ته ښکاروي توجه خوشبویي باندې لګي شجا کومه شجه خوشبویي لګوي او په لارې باندې روانه یا خلکو ته دا خوشبویي ورسوي نو دغه شجه باندې جنت خوشبویي حرامه ده او شجه با نری کپڑے نه اغوندي او نری چونی به نه په سره وي توجه نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد دا د شادی په باره چې څو حدیثونه دي دا تاسو په توجه سره وارو توجه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا نکاحونه تاسو اسانو عام کوئ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې درې شیو چې تاسو بیړه کوو یو چې کله د لمانځه وخت راشي نو تاسو بیړه کوو او دوم دا چې مسلمان مړ سي نو هغه جنازه ښخول دا یې زر کوو او چې کله تاسو زوی بالغ سی لا لور مو بالغ سی نو فوراً نکاح کو دا نکاحونه تاسو اسانو داسې چې ډېر شیونه مه غواړو سونه سلا لا فریج سلا لا داسې نوره دوره پرپړه مو ورته جوړه کړي چې د بیړه په غرقه کو او دا نکاح دته مشکل سی کچېرې تاسو تولې غواړو لا تاسو فریجان غواړو لا تاسو نور داسې غټ غټ مشکل شیان غواړو نو بیا به زناګانې عامې سي نو چې زنا عامې سي نو ته دې ذمهوار یې چې کله تاسو نکاح اسانو نه تولې غواړو صرف الله رضا دپاره کوو ورکوو بچی صرف الله رضا دپاره او ډېر تنګول کوو ډېر مشکلات نه پیدا کوو نو بیا به زناګانې کمیږي ګمراهي به کمیږي فحاشي به کمیږي او دا ولیمه کوو دا ولیمه سنت ته دا ولیمه سنت ته دا ولیمه چې نن کومه دا رواج چې راغلی دا داسې ولیمه نه چې کله ښځه میړه شپه تیره کی هغه په سبا باندې ولیمه کوو چې چوره تاسو وسره تیری داسې نه چې ته به خامخا غوا لاړوې لا ته به نور ډېر چیک خیرات کوې صدقه به کوې چې چوره تا وس رسېږي هغه ته پیغمبر علیه السلام په چوارو باندې ولیمه کړې د صحابه کرامو سره داسې کړي دي خپلو ملګرو مړۍ راوړې ده هغه یې خوړلې دا ولیمه ده ولیمه اسانه و داسې نه چې ته به خامخا بیا به خلک څه وایي دا صدقه نه ده صدقه دې ته نه وایي چې بیا به خلک څه وایي زه ځکه بیا قرضې واخلې بیا ځان ته مشکلات جوړ کړې توجه نو خبره دا ده چې په سنتو یعنی ولیمه تاسو کوو او هوایي فایرنګ تاسو مه کوو هوایي فایرنګ سره داسې بل ځای ګولۍ واچېږي نو هغه ته د دې ذمهوار یې که څوک مړ سلای نو دا تا مړي چې راځې نو هوایي فایرنګ نه ځان بچ کوو بله دا خبره چې ښځې چې کله کورونا جي کوم شادی کورته جي چېرته شادی نو داسې نه چې کور چې مخ پټوي او بیا شاته ټوله لار باندې
مخته ښکاروي. دا پیغمبر دا د الله پاک یعنی آیات د قرآن آیات ته چې د سړي به ښځې پردیو ښځو ته نه ګوري او ښځې به پردیو سړیو ته نه ګوري. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ړوند صحابي و. پیغمبر علیہ السلام ته کور ته ورتلای نو پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته ویله چې تاسو ګډې سو پرده وکړو. نو یوه بیبي ورته وایي چې دا خو یا رسول الله دا خو ړوند ده، دا خو موږ نه ویني. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي ورته چې ای د ما بیبیانو که دا ړوند ده خو تاسو خو نه یې ړندې که نه. نو دا نه چې سړي به نه ګوري پردیو ښځو ته، پردیو سړیو ته به یعنی ښځې نه ګوري. ښځې به ښه په ادب احترام سره له خپل کور نه ونیسه تر شادي کور پورې چې چېرته واده زڼي هلته به ښه پابندي سره ښه په پردې سره دا به تک کوي. بل دا چې دا خوشبویي به نه لګوي. توجه، خوشبویي به نه لګي ښځه. کومه ښځه خوشبویي لګوي او په لارې باندې روانه یا خلکو ته دا خوشبویي ورسوي نو دغه ښځې باندې جنت خوشبویي حرامه ده. او ښځې به نری کپړې نه اغوندي او نری چونۍ به نه په سره وي. نری چونۍ او نری کپړو چې لمونځ نه کېږي. توجه، پیغمبر اسلام فرمائی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر اسلام فرمائی چې دا نکاح د ما سنت ته چې څوک دغه سنتو نه اعراض کوي نو دا سړی له موږ ما امت نه نه ده. نو دا واده ځان ښه په سنت طریقې سره دا حدیثونه تاسو مخکې ذکر سره بیا به تاسو ته بیانونه کوو او په دې بیان ښه سوچ وکړو او عمل په وکړو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.